نو غریب راځي او دا خلک یې چخنی زمونږ د نکاح هغه پلار ته د علم نه و لکه د کوپر زیاتې به ویندوان به خلک یو ته مالیزیا و یو ته یعنې متاخیل وي او بل ته څواړي خیل وي دا بیا په ماندلو کې دا ماندلو مرخانۍ ده قبر به چې موږ راوسپړوستو په هغې کې به دا منګي به وو کټۍ به وي دلته په دې هدیره کې هم چېرته چاته څه میلاو شوي دي که نه دا صرف د څواړي کاله هدیره ده. السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سوار ما کتونکو تاسو کتلی شئ موږ د ماندلو علاقې ته راغلي دلته یو تاریخي هدیره ده د مشر څخه خبرې کوو چې د دې تاریخ څومره پورې دی ته پته چې د هغې متعلق موږ له څه نه معلومات راکړي چېرته ځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تجمیر لاله دا کومه علاقه ده د دې ځای نوم څه دی؟ دا خو صاحب ماندلو دا بیا په ماندلو کې دا ماندلو مرخانۍ ده خاص دا د مرخانۍ د خلکو هدیره ده ته چې په کوم ځای کې ولاړې دا قومي هدیره ده که نه شخصي ده؟ نه جي دا ټوله د دې قوم هدیره ده دلته چې کومه دی تقریبا 3 قومه په دې ځای کې اوسېږي یو ته مالیزیا وي یو ته یعنې متاخیل وي او بل ته څواړي خیل وي دا صرف د څواړي کاله هدیره ده په دې کې دا د څواړي کاله هدیره ده او نورې بره هدیرې شتې دي نورې خو دا په ټولو کې غټه هدیره ده. صحیح. دلته د یو شناخته ښکاري که دا زما کیمرامین تاسو ته دا شناخته وښیي ډېره لوړه شناخته ده او په دې باندې که تاسو ته دا لږ د شوکي مخکې راشه په دې باندې څه نشانات هم دا ښکاري که دا زما کیمرامین تاسو ته وښیي یو دا نشان ښکاري یو دا نشان ښکاري او یو د دې نه بره هغه بل نشان دی او دا شناخت هم ډېره لوړه ده او د دوی د وینا متعلق وایي چې دلته ډېر داسې خلک راغلي وو چې هغې د دې نه معلومات اخیستي دي بلکې پورې هغه غر که تاسو ته زما دا کیمرامین وښیي نو په دغه غر چې کوم دی دغه په مرو ډېرۍ باندې وایي مشهور دی او هغه ځای نه څه نه څه خلکو ته میلاو شوي هم دي او دا ځایونه هم پسې کنستلي دي نو لاله د دې نه چا څه رایستلي دي او که نه؟ یاره جي دا خو داسې ده چې دا د شپې کنستی دی که نه د ورځې نه دی نو زما په خیال چې هېڅ به یې نه راویستي ځکه او بل دا قبر چې کومه دی چې تاسو د دې متعلق کومه خبره وکړه دا ډېر پخوانی دی زموږ چې زموږ نیکه ته هم د دې علم نه و چې زموږ د نیکه هغه پلار ته هم د دې علم نه و چې یاره دا به څومره خو بیا ځینې کسان داسې راغلي وو هغوی وایي چې یاره په دې دا نشانات داسې لګولي دا پورې دغه ډېری نه ده دغه چې تاسو مڼو ډېری یاده کړه صحیح دغه نو دغه داسې ډېری وایي چې په دغه کې موږ واړو او مثال هلته به چې تلو نو هلته به قبرونه وو قبر به چې موږ راوسپړوستو په هغې کې به دا منګي به وو کټۍ به وي د دغه او په هغې کې به څه مرۍ وي خو زه هغه مرۍ به په هغه وخت کې موږ نه پېژندلې چې دا څه شی دي خو بیا وروستو لکه د هغې چې معلومات وشو هغه ډېره قیمتي مرۍ وي نو د خلکو هغه قبرونه ټول راکولاو کړو په هغې کې قیمتي مرۍ وي هغه چې کوم دی ترې راویستلې مثال خرڅ یې کړې زه د دنیا دا خاورې به پسې چڼولې دومره دغه پکې وي. دلته په دې هدیره کې هم چېرته چاته څه میلاو شوي دي که نه او د خلکو د وینا متعلق دلته ډېر قبرونه کولاو شوي هم دي نو چاته پکې څه میلاو شوي که نه؟ یاره جي هېڅ هم پکې دی کې نه دي میلاو شوي ځکه چې چا داسې ثبوت نشته دی چې په چا کولاو کړي دي تا ته ما وویل چې هغه د شپې کولاو کړي دي د ورځې څوک دلته نه دي راغلي او دا ډېره پخوانۍ په دې کې ځینې داسې قبرونه اوسې وو چې هغه د لرګي نه یعنې جوړ د هغې هلته نور شتې دي تاسو ته به موږ خو د هغې شناخت یې دا څه د لرګي دي د لرګي نه جوړ دي ټول قبر د لرګي جوړ دی ټول قبر یو سیټ ته بل ته خو زه هغه څه زړې شول او څه دا خلک هم زړور شو په دې قبرونو باندې هغې وسېدلی دي. صحیح. نو د دې هدیرې تاریخ ستاسو نیکه ته هم پته نشته نو دلته اوس زموږ سره داسې نور کوم مشران نه چې د دې تاریخ موږ ته بیان کړي څومره پورې معلومات چې د دوی څه ورسره وو هغه موږ د دې نه واخیسته او کتونکو که چېرته تاسو د دې نشاناتو متعلق څوک پوهېږئ او د دې ځای ویزټ وکئ نو شاید چې دلته څه نه څه چاته میلاو شي د دې نشاناتو نه که تاسو ته څه معلومات کیدی شي راشئ د دې ځای ویزټ وکئ او وګورئ چې دلته څه پراته دي که کوم پخواني په دې کې کوم جواهرات پراته وي کوم زیورات پراته وي نو کیدی شي چې د دې نشاناتو نه هغه دانشور چې هغې د دې نشانو یا د کاڼو کار کوي کیدی شي هغو ته اندازه ولګي حصه ده چې دا ډېره لویه هدیره ده ډېره غټه هدیره ده خو چونکې دا اوس چې کوم ځای باندې موږ ولاړ یو نو که زما دا کیمرامین تاسو ته وښیي بره دا یو محراب ښکاري دی یو جومات دی ډېر پخوانی دی او د دې ځای د خلکو د وینا مطابق چې کله دلته په دې ځای باندې خدایي کېدله دا ځای کټ کولی کېدو نو دلته نور څه ښکاره شوي نه دي صرف د یو محراب او ډېر په ښکلې صفایۍ سره دا تراشلی شوی دی نو تجمیر لاله د دې متعلق څه خلک څه وایي؟ یاره صاحبه دا خو داسې ده که نه چې دا دې ته به موږ دې علاقې ته لوی جوړ وو په دې ځای باندې جوړ وو زموږ صحیح او بیا دا قوم راولېږه دغه جوړ ویل چې دا دغه په دغه باندې دغه مدرسه موږ جوړه کړله
نو هغه مدرسې له چې موږ کله کټایي شروع کړله مثال دام راوهه کنه تقریبا د هغه ځای پورې دا لس 15 ګزه مخکې د دې نه دا کمر و خو چې دا موږ راوه نو بس دا جومات لکه یو په هغې کې یوه دولۍ سیسټم راښکاره شو مطلب بانو دا په دې خاورو کې بالکل پټ و د هر طرفه پټ و د یو طرف هم نه ښکارېده نو چې هغه کله موږ راکټکاوه به داسې سیستلو نو چې بیا پکې دا د محراب یعنې ډیزاین راغی نو بیا موږ دې ته ورسېدو چې یاره واقع د دې ځای کې جومات دی نو دا څه به د زرونو کالو مخکې به دا و چې دا په خاورو کې پټ و والله عالم په هغه وخت کې به د اسلام څه کمیابه و په دې علاقه کې کیدای شي دا پټ یو جومات جوړ کړی و په هغې کې عبادت کوو دلته اوس دا جوړ و دې ځای کې یو تاریخي ښوونه و خو هغه د مدرسې له موږ ووهه نو دا د هغه وخت نه دی نو چاته هېڅ چاته هم د دې څه علم نشته ځکه دا د زراو کالو مخکې خبره دا ده چې په خاوره کې یو شی مثال 15 او 10 ګزه پټ شي او هغه دننه نو د دې تاسو په خپل اندازه ولګئ صحیح دلته یو مشر بل ولاړ د ده سره خبرې کوو که چېرته د ده څه لږ ډېر معلومات دي د هدیرې یا د جومات متعلق جی السلام علیکم دا سیبه موږ په دې ځای کې دا مدرسه جوړېدله دې ځای کې د کودی ما په خپله باندې کړې ده دې نه هغه ځای ته زه ورسېدم چې کله ورسېم نو بالکل د دې اوس هم د جومات حدود دی ښه مزېدار لکه ورته وګورئ نو جومات دی بیل د هغه ځای نه دې لسې ډوبه لار راغلې وه چې دې څه موږ راوسېدو موږ ویل چېرې دا خو جومات لکه اندازه دا جومات دی نو داسې مې شک راځي چې بس دا لکه داسې پټ غوندې جومات و په دې کې به د مسلمانانو خپل عبادت کوو لکه د کوپر زیاتی به هندوان به خلک به په دې ځای باندې نو دغه وجې نه دې کې جومات و لکه دا اوس هم دغه محراب شی دی تاسو ته وګورئ لکه ښه مزېدار ښکلی جومات خلک داسې خبره کوي چې په دې هدیره کې او په دې علاقه کې خلکو ته بوتان میلاو شوي دي او یا نور کوم داسې شی یاره د بوتانو خو خدای شته لکه څه علم موږ ته نشته دی او نه لکه دغه شتې خو په دې کې زموږ یو تواریخي غونډ کې یو سړی هم مړ دی پخوا موږ ته یو کس سپین ږیري باز کاوه الله دې وبخښي چې دا داسې یو تواریخي او یو نر سړی و نو هغه له بیا د قوم لاړ او دا هغه دغه نه یو له غره نه هغه ډېر شناختې راوړلي نو غریب راځي او دا خلک یې چخنۍ او بیا یې پټی چخنۍ او بیا یې پټی نو موږ ته کس وویل چې دا خو آزاد کور ورته وایي د هغو نیکه دی لکه 15 پیرې لکه راوسپړو ده صحیح دغه کومې شناختې چې هغه بره کومې موږ وکتلې هغه غټه غټه شناختې وې نشان نه د هغه او دغه خبره کومه لکه دا تواریخي یو غټ سړی مړ دی نر غوندې کې سړی و لکه دا ډېره اوږده کیسه ده دا به ته زه څه کوم خو زه راته یې وکړئ موږ خو دا قیسې پسې راغلي زموږ دا خلک چې کوم دی نو چې کمزوری و دا هغه د خلک یې ورونه و دوی به وله چې کوم دی لکه لرونه بیا راوړو نو هغه چنګازو له به تلل دا لرونه بیا تېره کېدو له وړل او بالکل رستم خان هغه له به نو دوی ورته وویل چې ته زموږ ورونه یاست دوی تاسو دلته دمه وکړئ موږ به دا ویسو چې بیا به یې وړو نو بیا به له دغه طرفه راوړو نو هغوی به بیا بره لکه تلل به خپل مزل بیا کوو نو بیا هغوی به دې باندې زورور لکه داسې شوله چې دا لکه په زور بیا دا کار کوو نو بیا داسې دا کټ په دې لار کې تلو خپې غځولو چې زما دا خپې به څوک راغونډوي دا سړی پسې تللی و ده ویل چې زه به له دا خپې راغونډې کړم نو څه یې په تور وهلي او څه یې په رګه کلي به دې کانډې وې اړولي نو د هغه نه دا شی چې کوم دی لکه تواریخي دا سړی دی نو لکه دلې دا شناخت د هغه دی نه راوړی وي صحیح د دې متعلق تاسو ته څه اندازه شته د څه معلومات درته شته چې د نوم څه و یاره نوم خو راته خدای شته نه دی معلومه او دلته دا خاندان شته دی لکه ډېر خلک دی دلته صحیح اوس په دې موجوده خلکو کې د هغو څوک شته دی نه د هغو څوک نشته دی لکه داسې دا بیل قام دی زمونږ لکه صحیح او د دې هدیرې متعلق تاسو ته څه اندازه شته چې د دې به څومره وخت کېږي د دې به څو سوه کاله کېږي یاره الله مې نه ګناه کړی دا به ډېره وختینی دی لکه دا زمونږ پخواني وایي چې موږ لکه په تنکۍ ځوانۍ کې چې دا کوز هدیره لکه شروع شوې دا لږ دی چې قبرونه وختل نو تقریبا چې د 1.5 خو دغه هدیره ده چې اوس هم لا شروع ده دا 1.5 کاله د دغه کوز هدیرې او د دې خو به 300 خوا دا چې کومه زما کیمرامین تاسو ته وښوستله دا دغه هدیره یادوي چې د 1.5 کالو عمر د دغه هدیرې دی او دا هدیره د دغې نه هم زړه ده مطلب دا چې 3.5 کاله به د دې هدیرې شوي انشاءالله دغه رنګ به وي دلته په دې علاقه کې څوک داسې یو مشر شته چې هغې ته د دې څه لږ ډېر معلومات وي یاره زه هم چې داسې مشر به بل نه کړو د هغوی د بره شمشول کاکا هغه ته کېدای شي معلومات یې سړی تواریخي دی نور داسې نشته دی کتونکو تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدلې خو تاسو موږ ته خپل نوم ونه ویلو نوم هم څه دی زما نوم محمد سلام دی محمد سلام صاحب خبرې هم تاسو واورېدلې د تاجمیر لالا خبرې هم تاسو واورېدلې او دی چې کوم مشر یادوي انشاءالله کوشش کوم چې زه دوباره بیا راشم او د هغه نه د دې مکمل څومره چې د سره هسټري وه څومره تاریخ اوسه نو انشاءالله هغه به ته زه کور کوم او ستاسو مخې ته به ږدمه د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوي د لوی الله په امان